جهنم د اور نه بچ کېږي دا دعا به وایې اللهم اجرني من النار. جهنم د اور نه د جهنم د اور نه د بچ کېدو دعا ښه دا وړوکی ماشوم دی دا اوس په دې نه دی خبر خو تاسو په دې کې یو پیغام در کوم څومره چې دا وخت کې دا ویډیو ګورئ تاسو دا دعا چې دی دا ثابته دعا ده وایي کوم مسلمان چې د هر فرض لمونځ نه بس 3 کرته یا 2 کرته دا وایي چې اللهم اجرني من النار یعنی د جهنم د اور نه پناه غواړي نو الله رب العزت په د جهنم د اور نه وساتي. نو دا دعا د وویله ما ته رایاده شو نو تاسو هم د دې دعا اهتمام کوئ اسانه د سهار ماښام یا د هر فرض لمونځ نه پس دا خامخا وایي اللهم اجرني من النار. عزتمندو کتونکو دا وخت را سره د خپلې مدرسې یو 2 واړه شاګردان ناست دي د دې مجید نه خو تاسو واورېدل چې الحمدلله 40 دعاګانې هم یادې کړي دي یوه سفاره عامه سفاره موږ سره حفظ هم کړه او ورسره دعاګانې حدیث لس حدیث یاد کړي دي تاسو واورېدل دې نه مخکې چې کوم کلیپ نو اوس را سره بل طالب علم د شعبې قاعدې محمد کاشف بن ظفر علي د پلار نوم یې ظفر علي د ماشاءالله دا اوس په قاعده کې دی شعبې قاعده کې دی قاعده خو دې ختمه کړې نه ختمه کړې ده ها قاعده یې ختمه کړه موږ سره او څومره دعاګانې یادې کړي 40 ماشاءالله 40 دعاګانې یادې کړي دي د دې مدرسې الحمدلله ثم الحمدلله د الله ډېر فضل و کرم دی چې ماشوم قاعده ختمي نو الحمدلله د مونځ سره سره هغه دعاګانې مسنون چې کومې دعاګانې دی هم ډېرې یادې کړي او داسې دعاګانې یقین وکړئ چې غټو خلکو ته نه ورځي او هغه ماشاءالله دی یادې کړي نو ټولې 40 واړه خو دې اوس نشو اورولی انشاءالله په بله موقع باندې خو مختصر یو څو دعاګانې ترې اورو او دا تاسو سره شریکو تاسو یې هم واورئ او د دې ماشومانو حوصله افزایي به تاسو خامخا کوئ انشاءالله. دعاګانې ووایه یو څو دعاګانې په خپله خوښه ووایه چې کومې تا ته اسان یې هغه ووایه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې روټۍ خوري دا دعا به وایې بسم الله وعلى برکت الله. چې روټۍ په منځ کې دلی یاد شي دا دعا به وایې بسم الله اوله واخره. د روټۍ چې کومه دعا ده مشهوره داسې ده بسم الله وعلى برکت الله لیکن حدیث مبارکو کې چې ده نو هغه داسې ده بسم الله وبرکت الله دا علا پکې نشته خو که چا وویلو څه حرج هم پکې نشته دواړه ویلی شي تاسو ښه وایه. چې روټۍ په منځ کې دلی یاد شي دا دعا به وایې بسم الله اوله واخره. چې روټۍ نه پاسې دا دعا به وایې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. چې چا دعوت کړی دا دعا به وایې اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني. چې پس کې دا دعا به وایې اللهم بارک لنا فيها وزدنا منه. چې بس کې دا دعا به وایې وسقاهم ربهم شرابا طهورا. جهنم د اور نه بچ کېږي دا دعا به وایې اللهم اجرني من النار. جهنم د اور نه د جهنم د اور نه د بچ کېدو دعا ښه دا وړوکی ماشوم دی دا اوس په دې نه دی خبر خو تاسو په دې کې یو پیغام در کوم څومره چې دا وخت کې دا ویډیو ګورئ تاسو دا دعا چې دی دا ثابته دعا ده وایي کوم مسلمان چې د هر فرض لمونځ نه بس 3 کرته یا 2 کرته دا وایي چې اللهم اجرني من النار یعنی د جهنم د اور نه پناه غواړي نو الله رب العزت په د جهنم د اور نه وساتي. نو دا دعا د وویله ما ته رایاده شو نو تاسو هم د دې دعا اهتمام کوئ اسانه د سهار ماښام یا د هر فرض لمونځ نه پس دا خامخا وایي اللهم اجرني من النار. مخکې دعا کومه ده ووایه باران ورېږي دا دعا به وایې اللهم صیبا نافعا. بله کومه دعا شیشې له چې ګورې شیله ګورې دا دعا به وایې اللهم انت حسنت خلقي فحسن خلقي خلقي شاباس ها ورپسې چې فسفر زی دا دعا به وایې سبحان الذي سخر لنا هذا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شاباس ها بیا بله کومه دعا مسجد ته چې را دننه کېږي مسجد نه چې وځي دا یې نه ده ویلې نه کپڑے بدلے دا دعا به وایې الحمدلله الذي کسانی هذا ورزقنیه من غیر حول مني ولا قوه. شاباس دعاګانې ماشاءالله ډېرې ورته یادې دي خو دا صرف د دې ویډیو د ترتیب دپاره که نه چې تاسو ته
پته ولګېږي. ما مخکې کلیپ کې مو ویلې چې مدرسې مونږ ته څه راکوي. نو الحمدلله د مدرسو دغه کردار دی چې ستاسو بچو ته ستاسو نسل ته هغه څه ښیي چې تاسو نه دی ویلي، تاسو نه شئ کولی. دا دعاګانې چې کومې دی اوس وویلې، یقین وکئ زمونږ خو د دې خلکو سره یو قسم ته هغه عمد و ربط دی، ورسره تعلق دی. د ډېرو غټو خلکو ته دا دعاګانې نه ورځي، او دا ټولې هغه دعاګانې دي چې دا مسنون دعاګانې دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دعاګانې دي، او دا د